عقیده د ارکانو یوی د توحید بغیر د اشاعت توحید سنت نه بل نه شي خیره اشاعت توحید و سنت کې که مولا دی که مفتی دی که خطیب دی که طالب دی که چنه دی عقیده به یوی ټول به موحدین مشرک به کې نشته اول دا چې عقیده به یوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومؤمنانو یریږي د الله نه په پوره یاره باندې او ممرئی مگر په داسې حال کې چې مسلمانان نو مرګ خو د چا اختیار کې نه دی خو مطلب دا ټول عمر موحد اوسه مسلمان اوسه مرګ به الله په اسلام کې راځي دویم دا چې قانون به قرآن او سنت دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګولو لګوي پر ساید الله باندې ټول او متصاص کیږي یا الله درسانا دویم دا چې قانون به قرآن او سنت دی اپ دې باندې به منګول لګولي فیصله به په قرآن او سنت باندې کوي او دا غي فائدې ذکر کوي چې قرآن او سنت باندې منګول لګېدل دا دشمنای په دوستای بدل شوي واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا دا دنیا فائدہ دشمنای په دوستای بدل شوي او د آخرت فائدہ د جهنم په غاړه ولاړو یو خلاص کړی وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها دریم دا چې قانون به قرآن و سنتي او دریم قانون ارکان د جماعت هغه به فعالي ای به کار کوي دا نه چې رکن دی یما او د کار راته مو وایا چر دې ما ټغو می ما یو نیمی چر دې ما ټغو می ما جی ز رکن یم د جماعت و یره جی شورا ته اوسګار نو مشوره لسم نو ما تقریر له د پاکستان بل سر تزي ځکه چې ای کې د تکرایا ملاوي او چې د جماعت شورای نو هغه لنی اوسګار داسې مرګره مراولې تقریر له چې هغه تش خطیبی تقریرونو پسې وګرځي او چې کله شورای نو بیا په شورا کې نه یو د جماعت کاری نو پای کې نه ځکه کې خپل پیسې لګي نو پای کې نه نو دا په خپل معلومو یو چې کومه مرګري کې دا د تراشي بس پرې کې دی مقررین او خطبا بیا بل شي دي کم یو چې په تنظیم په جماعت کې نه هغه اهمیت مور کوي اگر که هغه ډېر په خو غواز اړمي او په خو غواز په سندرغاړي دا نه خو غوازي بیا سندرغاړي د ځان له یو کار مزدوري کوي نو نه چې ترسو پورې د جماعت کار نه کوي الحمدلله زمون مرګري خو ټول چې دي نو خد کار کوي دا نه چې یو تا ټول کار کوي یو بل نه خو تقریرونه کوي او تنظیم کار چلای مولانا سبیل الحق پېښوري زاده په امتحان کې هغه په حالونو ګرځیدو امنډي والے او یو ځای بل ځای ته او چې دا غلا خرچي ورته منګوي ویزه معلوم وای نه غستا امنډي موالي احمد جمشید دی نو تقریرونه می بیانونه کوي او چې کله شورای او د جماعت کاری نو حاضری بیا رامنډه وای داسې مرګري بیا ای داسې مرګري چې هغه د جماعت کاروم کوي او چې د جماعت کار نه کوي نو کاغار سور ځان دغه کی او خو غواز باندې اړندې رخصه وای مړه موږ ته تاپی چرونه بیا بار سمي دا کار راته تاسو روانوي کله کله زه سم کوم تاسو را روان کوي نو بیا ما توای راځي دې داسې کې تاسو را روان کوي ګینیار څه بسمي
تنظیم ارکان به فعالی کار به کوي او چې کوم سړی کار کوي نو په سر په اوږو والا ما ته وایي چې تا یې دومره صفتونه کول نو اوس وایي چې دی نه دی د کار نو زه وایم چې کار یې کو نو ما یې صفت کو چې د کار نه دی په اوږه مې کېنولې او ګرځو مې خو چې کار یې نه کو را خلاص مې کړ نو سټ مې والا مات کړه ما ورګسې دی برابر کړ چې کار کوي په اوږې وګرځو چې کار نه کوي ځمکې لیراو زرک شوی مړه نور به ډېر دي هر ملګری دا مای دا یو ځل ورته ما ښه وویل ټول عمر ورته ښه چې تر څو ښه دی ښه دی چې تر څو ښه نه دی روکې که بیا زه وایم خپل کار کو بیا نوم هم ماله هر څه به سمي او که نه ته خپل دغه ته ګورې او د خپلې مرضۍ هر څه روان کړي دا ملګري رانه کار روان کړي ګینې جماعت الحمدلله داسې منظم جماعت دنیا کې بل نشته څنګه چې اشاعت دی چې هر ورځ یو سړی موږ کوټې ته وخېجو هغه لرې لرې نه ښکاري او چې بله ورځ کار نه کوي دغه په منځ کې لته ورکړو کته یې راوغورځوو هغه وایي پرېږده مړه چې لتې ټکوي روکې کوي نو بیا هېڅ هم نه ارکان د جماعت به فعالي کار به کوي کوم سړی چې کار کوي دې ته مه ګوره چې دا لوی ملا دی دا وړوکی ملا دی او دا مي دی او دا له کار سړی را مخکې کا او چې کار نه کوي خپل کار دی کوي نو ارکان به فعالي آیت نمبر 103 وګورئ